یو مسلمان بندوي چې زه خو ډېرې پیسې ګټم، رزق ډېر ګټم، مزدوری کوم او د یو په ځای باندې دوه درې مزدوریان کوم، خو رزق کې مې برکت هم نشته، ترقي م راته نه میلاویږي، او بعضې کارونه داسې دي چې هغې ته رسېږم هم نه، د وس نه مې بهر دي، د هغې دپاره څه وسیله او د هغې دپاره راته څه ذریعه هم نشته، او هغې کار کې راته اساني هم نشته، نو زه دا غواړم چې الله پاک مې رزق کې برکت واچي او په رزق کې ترقي م راله راکړي او د خلکو د محتاجۍ نه بچ شم، او په هر کار کې راته اسانتیا ملو شي، او هر کار الله پاک زما پوره کی چې څنګه زه غواړم، او زه په هغې کار کې زما ورته ډېر ضرورت وي چې هغه په جلتۍ سره پوره شي. نو آیا دې دپاره څه وظیفه شته قرآن کې؟ آو سورة مزمل، سورة المزمل دا یو کم دیرشمه سپاره کې ده. دا سورة المزمل دا بکینی او قبله طرف ته به مخ کې اچا سره به خبره اترې نه کې، درود پاک به اوي، او دا غینه بعد په یو ناسته کې 41 ځل به سورة المزمل اوي، سوزله 41 ځل به وي، او سورزو پورې صرف او صرف درو ورځو پورې، خو په یو ټیم باندې چې نن د ماسپخین اوي نو سبا به ماسپخین وي، بل ورځ به کنن د ماسخوتن کې وي نو سبا بیا ماسخوتن بیا بل د قشان ټیم کې به وي، چې کم ټیم دی پړم به ورځ دی کم ټیم کې اویلو نو مکه ټیم کې په دویم او دریم ورځ باندې بموي، خو په یو ناسته کې به وي. ښه داسې نه چې لس ځل دی ویلو بیا پاسې دو ګرځي دی رو ګرځي دی پولو مولو باندې چکر مکر والو بیا رالی ورته کېناستي، یا دکان ته لاړې پیسې میسې وګرایي وغیره د راغونډ کو بیا ورته کېناستي، نو داسې نه، بلکې په یو نشست کې به ختمې، په سویم کې یو نشست کې په یو ناسته کې څو ځل به وي 41 ځل درو ورځو پورې دا عمل جاری اوساتا. الله رب ذوالجلال جل جلاله والسمال حال اولاد کی په کاروبار کی او په هر یو سیس کی با الله پاک درته برکت مواچي او الله پاک ورته اسانتیام نصیب کی.